کومو مسایلو چې د رمضان مبارک د میاشتې سره تعلق ده موږ ته پکار ده چې هغه مسایلو د زده کړې اهتمام وکړو، د زده کړې کوشش وکړو، هغه زده کړو. په دې کې اوله مسله روزه ده. روزه یو فرضي عبادت ده. هر مسلمان عاقل بالغ سړي باندې روزه فرض ده. د دې د فرضیت څوک هم انکار نشي کولی، ځکه چې یو د منصوصات او یو د اجتهادیات چې کوم مسایل داسې چې هغه منصوص وي، په هغه کې د چا اختلاف نه وي، او کوم مسایل داسې چې هغه اجتهادي دي، په هغو کې علما کرام اختلاف کوي، خو د ادب په دایره کې دننه نه. زموږ بزرګانو هم اختلاف کړی ده، خو اختلاف د اختلاف یو حد وي. اختلاف کوه خو د ادب په دایره کې، د شریعت په دایره کې د نه اختلاف کوه. بے ادبی، چاته کنځلې کول، چاته غلط وایل، رد او بد وایل، دا مناسب کار نه. نو اول د روزه نبی علیه الصلاه والسلام حدیث ته الصوم لی وانا اجزی به، ای الله تعالی فرمایي چې روزه د ما دپاره ده، زه په خپله د دغې روزې بدله ورکوم. الله تعالی د هر عمل بدله ده ښودلې ده، خو د روزې بدله نه ده ښودلې. د روزې به الله تعالی دومره غټ مقام، دومره غټ اجر موږ ته سره کوي چې الله تعالی فرمایي چې زه په خپله د دې بدله ورکوم. او بعض عالمان دغه عبارت داسې وایي الصوم لی وانا اجزا به، وایي الله تعالی فرمایي چې روزه د ما دپاره ده، زه په خپله د دغه روزې بدله یم. څومره غټ اجر ده. نو د روزې د نیولو ډېر زیات اهتمام کوئ، او داسې د روزې متعلق چې کوم اهم مسایل دي چې دا روزه دا په کوم کار سره ماتیږي، په دغه کار سره د روزې قضایي ده، په دغه کار سره د روزې کفاره ده، کوم داسې کارونه دي چې په هغه باندې هغه کار کولو سره د موږ په روزې باندې فرق راځي. داسې اهم مسایلو د دغې زده کړه دا اهتمام کوئ، کوشش کوئ. او بله خبره دا ده چې په دغه میاشت کې دا صدقة الفطر سرسایه، دا سرسایه په چا باندې واجبه ده. دا سرسایه به موږ چاته ورکوو چې کوم شرایط د زکات دي، هغه شرایط د صدقة الفطر هم دي. او داسې موږ چې کوم کس داسې وي چې هغه ډېر بوډا وي، روژې نشي نیولی، د هغه موږ څومره صدقة الفطر ورکوو. دا ټول مسایل د دغو زده کړې هم اهتمام کوئ، د دغې زده کړې هم کوشش کوئ. او داسې په هره علاقه کې د سرسایې د صدقة الفطر ځان ته ریټ ته، نو چې کوم علاقه کې د صدقة الفطر کوم ریټ عالمان وښیي ورته، بس هغه ریټ باندې د هغه صدقة الفطر ورکوي. او په دا میاشت کې بله مسله د زکات. زکات په هره میاشت کې هر سړی ورکولی شي. دا ضروري نه ده چې د رمضان مبارک میاشت زکات لپاره تاسې خاص کړئ، خو عموما خلک په دغه میاشت کې زکات ورکوي. نو د زکات بنیادی او اهم مسایل دا هم زده کړئ چې موږ کوم کاروبار کوو، د موږ سره څومره سرمایه ده، د موږ سره څومره جایداد ده، په موږ باندې زکات څومره کیږي، د موږ په کوم کار باندې، کوم عمل باندې زکات کیږي، موږ به زکات چاته ورکوو، څومره به ورکوو. دا ټول مسایل دغه زده کړې هم تاسې اهتمام او کوشش کوئ. او بله دا خبره ده چې په دې میاشت کې اعتکاف ته، اعتکاف دا هم ضروري ده. موږ تاسې دا یو سوچ جوړ کړی ده چې اعتکاف دا خو د بوډاګانو خلکو کار ده. نه، په اعتکاف کې وړوکی ماشوم هم کېنولی شي، بالغ هم کېنولی شي، او داسې بوډا سړی هم کېنولی شي. او د ښځو لپاره اعتکاف شته، خو کور کې جومات کې نه. نو اعتکاف دا د هر قسم سړي لپاره شته، د بوډا سړي لپاره خاص نه ده. نو موږ ته پکار ده چې په دې میاشت کې په آخري 10 ورځو کې د مسنون اعتکاف اهتمام وکړو. د دې ډېر زیات فضیلت ته نبی علیه الصلاه والسلام حدیث ته من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله، کوم سړی چې یوه ورځ هم د الله تعالی د رضا لپاره اعتکاف وکړي، جعل الله بینه و بین النار 3 خنادق، الله تعالی د دغه انسان او د جهنم په منځ کې 3 خندقونه جوړ کړي. کل خندق ابعد مما بین الحافقین، وای دا یو خندق چې کومه ده، د دغه فاصله دا به د ځمکې او د اسمان د فاصلې نه هم زیاته ده. او بیا چې څوک 10 ورځې مسنون اعتکاف وکړي، بیا خپل حساب ورته لګوي چې الله تعالی دغه انسان ته څومره اجر ورکوي. موږ تاسې ته د اعتکاف فضایل او علم نه وي، دغه د برکات د ثمرات او علم نه وي، موږ تاسې اعتکاف هم نشو کولی.
پکار ده چې په دا میاشت کې د اعتکاف متعلق چې څومره اهم مسایل دي، څومره فضایل دي، د هغو د زده کړې هم موږ تاسې اهتمام وکړو. نو بیا په صحیح طریقه باندې موږ تاسې د رمضان المبارک استقبال کولی شو، رمضان المبارک موږ په صحیح طریقه باندې تیرولی شو. الله تعالی دې موږ تاسې ټولو ته په صحیح طریقه باندې د رمضان المبارک میاشت د روژې، د زکات، د اعتکاف او د هر عمل د ادا کولو توفیق را نصیب کړي.